أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 80 یعنی اتیایم. وقالو او دوی وائی یعنی یہود لن تمسنا النار ہچرے بو نرسی منگتور الا ایامن مگر یو څو ورځې معدودتن شمارلی شوي. قل ورته ووایه اتخذتم ایا اغسته د تاسو عند الله د الله نه عهدا لوز یا وعده نو فلن یخلف الله نو بیا خو هیچرې خلاف نکوي الله عهده د وعدې خپلنا. ام تقولون بلکې جوړوي تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو په علم نه لرئ دلیل سره. دی آیت کریمه کې یو بل خباست ده د یهودو المخصصین لانفسهم بالجنه چې هغوی به جنت ځان له خاص ګڼلو چې جنت خو زمونږ شی دی او په جنت کې یو. دا په حقیقت کې مخ کې چې کم یو آیت تیر ده پاغه کې راځي انهم الا يظنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. دا د هغې تشریح کوي. هغې کې دا وا چې په دوی کې یوه ډله څه کسان امیان انپړه دي د الله کتاب نه ځان نه دی خبر کړی خوشې ارزوګانې ورسره دي بس الله مهربانه دی او الله به موږ بخي او تش ګمانونه چلوي اټکل باندې عقیده او نظریه جوړه ده. نو دا د هغه اټکل او د ګمان تشریح ده
چې د دوی یو اټکل او یو ګمان دا هم و چې یاره جی منګ ته به اور اډو څه وایي نه، منګ ته جهنم څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د دوی نه تپوس وکړو، ورته ویې من اهل النار، څوک به د اور والا وي، اور ته به څوک ځي، ستاسو څه نظر دی؟ نو دوی د ځان نه جواب ورکړ، ځکه چې طریقه د یهودو همدا وه، زړه کې چې دننه کومه خبره وي د انسان هغه په خوله راوځي. ورته وایي چې نکونو فیها یسیرا، یو څو ورځې به موږ پکې یو. یهودي ورته وایي ثم تخلفونا فیها، بیا به موږ ترې راوځو، تاسو به پکې پاتې وئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو به پکې پاتې وئ جهنم کې، یعنی مسلمانان به جهنم کې وي، موږ به یو څو ورځې یو، بیا به پکې نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اخسئوا فیها، کورې شئ په دې جهنم کې، والله لا نخلفکم فیها ابدا، موږ به چرې تاسو نه رستو نه پاتې کیږو. یعنی پیغمبر یقین سره خبره ورته فرمایله چې تاسو نه رستو به مسلمان نه پاتې کیږي. ټیک دی، مسلمان به په وجه د ګناهونو جهنم ته ځي، خو چې هغه ګناهونو سزا ختم شي، مومن د پاره مسلمان د پاره همیشه جهنم نشتا، مسلمان به راوځي او تاسو یهود به ټول عمر پکې وئ. دا د امام احمد بن حنبل نقل کرده روایت ته، بخاری کې هم شته، امام نسائی هم نقل کړي. قالو دوی وای ضمیر الذین یکتبون الکتاب تراجع ده، هغه خلق چې ځان نه خبرې جوړوي، ځان نه مسلې کوي، هغوی دا وای تیرو خباستونو سره سره یو خباست پکې دا هم ده چې وی لن تمسنا النار، لند تاکید د پاره ده او لفظ د مسی ذکر کړي ده، یعنی ور منګ لرا سوزول خو پرېږدا، سوزول خو ډیره لري خبره ده. لن تمسنا منګ ته د سره ور را نږدې کېدی هم نشي، منګه ټچ کولی هم نشي، مس ټچ کولو ته وایي، منګه ټچ کولی هم نشي، را رسېدل خو ډیره لرې خبره ده. الا ایامن، دا استثناء ده په طریقه د تعلیق سره، یعنی اول خو ور منګ ته څه ویلی نشي، ولی منګه ور زمنګ د پاره نه دی پیدا، منګه د ور د پاره نه یو پیدا. دا بچاوي دا په یهودو کې یوه ډله چې ځان نه به مسایل جوړول. نو الا ایامن بالفرض کا چرې منګه ور ته لاړ شو، نو وبا یو څو ورځې لږه غونې سزا به وي. ولې؟ یرجی نحن ابناء الله و احباؤه، قرآن کریم کې بل ځای کې راځي چې دوی به نحن ابناء الله و احباؤه، منګه د الله نازولیو، منګ سره د الله مینه ده، منګه د پیغمبرانو اولاد یو، منګه سیدان یو. دا ټکی نن په دې امت کې څومره عام دی، دا کار د یهودو، دا عقیده د یهودو وا، نن خپله کړې دا مسلمانانو. بقاعده د مسلمان خیال دا دی چې د چا نسب اعلی وي، څوک چې سیدانو کې وي، او څوک چې باچاهانو کې وي، او څوک چې بزرگانو کې وي، پیرانو کې وي، یرا څوک د لوی مولا اولادی، نو بس دا به جنتیانی، دا پاک خلق. دا د یهودو طریقه ده. اسلام کې طریقه دا ده چې پیغمبر به په خپل عمل او خپل عقیده باندې جنت ته ځي، خپل اولاد نشي بوتلی جنت ته، خپل ښځه نشي بوتلی. د نوح علیه السلام ښځه کافره ده،
د لوط علیہ السلام خزه کافره وا. ملائک ورته راغلل ورته وی چې سهار بانګونو سره به ته د کلي نه وځې او شاته به نه ګورې سره د خپل خاندانه روان شاته وکتل پرېوته نو بیا ورپسې پیغمبر شاته ونه کتل ښځه پاتې شوه لوط علیہ السلام سره د خپل نور بال بچه ووته عذاب راغې سره د لوط علیہ السلام د ښځې قوم تباه کړ. پیغمبر ښځه نشي بچ کړی. اسلام دستور دا دی چې کچر یو سړی څومره لوی ولی وي څومره لوی نبی وي هغه خپل اولاد جنت ته نشي بوتلی او کچر اهل د شفاعت وي یو سړی اهل د شفاعت وي د سره اولادی نه پردی سړی دی عام مومن دی د سره عام پختون دی عام پنجابی دی عام عجمی دی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان او قوم سره تعلق نه لري خو اهل د شفاعت وی. څه معنا؟ شرک نوی کړي عقیده کې شرک نوی مخلوق نه یریږي د مخلوق احترام او مقام زړه کې نوی پروت قبرونو ته لاندې باندې نه کیږي وغیرہ وغیرہ پیرانو میاګانو دی خلقو قصو کی نوی نو پیغمبر با د هغه شفاعت کوي او زمنګ ایمان دے د مومنانو په بارکه به د هغه شفاعت قبلیږي هم او داغه په شفاعت باندې به ګناګاران خلاصيږي هم. خو چې عقیده کې شرک وي عقیده کې کفر وي عقیده کې نور ناکارم خبري وي نو پیغمبر داغه شفاعت هم نشي کوله. ولی یوم لا یتکلمون هغه داسې ورځ دا چې څوک به خبرې نشي کوله الا من اذن له الرحمن مگر صرف هغه خلق به خبرې کوي چاله چې اجازت الله ورکی. نو د الله اجازت نه بغیر والله اجازت د مشرکانو په باره کې نه کوي ځکه قرآن ویلي. نو هغوی وی چې منګه د الله نازولی یو منګه د نیکانو خلق او اولاد یو الا ایامن څو ورځې به د ایام نه څو ورځې مراد دي. بعضې خلق وایي چې درې ورځې بعضې خلق وایي چې د دې اطلاق په لسو باندې کي. صحیح خبره دا ده چې درونه او د لسو نه بره باندې هم د دې اطلاق کیږي. یو قول دی د څلوېښتو ورځو دوی به وی چې منگ تا با صرف څلوېښت ورځې عذاب ملاویږي. ولی جی یرا زمنګه مشرانو څلوېښت ورځې د سخي عبادت کړی بس منگ له به څلوېښت ورځې عذاب ملاویږي. ناول خو دومره ناپوه و چې څلوېښت ورځې عبادت ستا مشرانو کړی دی او عذاب به کشرانو ته ملاویږي. دا ولې څه شهر ناپرسان دی چا چې ګناه کړي وي عذاب به هغه ته ملاویږي. بهرحال نو دوی وا خبره دا جوړه کړې وه چې څلوېښت ورځې عذاب به موږ ته وي نور نشته او یوه خبره یې بله جوړه کړې وه چې اووه ورځې عذاب به موږ ته میلاویږي. هغه څنګه؟ یره جي د دنیا ټول عمر 9000 کاله دی د هرو زرو کالو په سر باندې به موږ له یوه ورځ عذاب میلاویږي نو بس اووه ورځې عذاب به موږ ته میلاویږي. عیسایان څه وایي؟ نسوارا وی چې زمنګ په سر باندې زمنګ په ګناهونو باندې عیسی علیہ السلام په پانسه خاتلې نو هغه ځان دې د پاره مړ کړی دی چې زمنګ د ګناهونو کفاره شوه ګناه به تکې او سزا به پیغمبر له ملاویږي. نو دا د هر چا خپلې ارزوګانې دي دې ته څه وایي؟ ارزوګانې د اټکل خبرې دغسې نن مسلمانانو هم جوړې کړي دي بلا شی خبری کچره منګه بیان اول شروع کو تفسیر به پاتې شي. یره فلانی کتاب دالی کلی دی یره پلانې مولا داسې وای فیسبوک ته چې غوږ کېږدي تاله پته ولې چې دا خلک څه وایي. هر چا ځان لا یوه کیسه جوړه کړې ده. څوک په یو سبحان الله باندې وواړه جنتونه ګټي څوک په یوه روژه باندې ټول جنتونه ګټي. یره فلانه روجه چې چا وساتله دومره دومره کالونو ثواب ملاویږي او د دومره دومره کالونو ګناهونه معاف کیږي. مسلمانو جوړې کړي
الله اکبر. دغه سی یهودو جوړې کړې. پیغمبر فرمایي چې تاسو به هغه څه کوئ. نو منګه قوم کې د غلوبي ایام، نو لہذا ایام اطلاق صحیح معنی دا چې لسو نبره باندې د ایام اطلاق کی معدودتن شمارلې شوی، یعنی لګي ورځي. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ یسیر ویلې ده، خو غوره توجیه دا نه ده چې یا څلوېښت ورځې یا لس ورځې نه. غوره توجیه دا دی چې هغوی به تخصیص کولو ځان د پاره، وی به چې جهنم کې به موږ ډېر نه وو، البته لږې ورځې به وو. هغه لږې ورځې څومره دي د هغې تعداد نه دی معلوم، بس ځان به د جهنم نه بچ کولو. عجیبه خبره دا وه، کفرم پکې و، شرکم پکې و، بیا به یې وی چې جهنم ته به نه ځو. نو مخکې الله د دوی نه مطالبه کوي چې ښه تاسو وایه چې موږ به جهنم ته نه ځو، نو آیا تاسو توحید منلی دی؟ یا پروردگار عالم سره تاسو څه وعده ایښې ده، عهد مو کړی دی الله سره؟ سوي چې سړی الله سره عهد وکړي، لیکل وکړي، سټام ولیکي، یره جي ته به ما جهنم ته نه اچوې او زه به دې نه اچوم، ولې تا سره الله عهد کړی؟ یا عهد دا معنا چې تا توحید منلی دی. اصل شی ګوره جنت ته د تلو چې دی دا عقیده کې توحید دی. څه شی دی؟ توحید. توحید دې ته نه وایي چې الله یو دی شریک نه لري، دا هندوان هم وایي الله یو دی شریک نه لري. ټوله ورځ په ژبه وایه، عملی میدان کې پته لګي چې ته مشرک یې او که نه یې. یو طرف ته الله دی، بل طرف ته مخلوق دی، مقابله راغله. یو سړی وایي چې زما پلار مور سره ډیره مینه ده. څه وایي؟ زما پلار مور سره ډیره مینه ده. ټوله ورځ وایي یا اے قومه زما مور او پلار سره ډیره مینه ده، زه مور پلار باندې ډیر مین یمه، زه مور پلار پسې بلکل مرمه. ټوله ورځ وایي، خو په دې باندې سړی د مور پلار تابعدار نشي جوړی. پته هله لګي چې میدان کې کله ستا د ښځې او ستا د مور پلار اختلاف راغی، یا ستا د بل یو محبوبې او د معشوقې او د مور پلار اختلاف راغی، دې ځای کې عمل نه پته لګي چې ته اوس مور پلار غورځوې او که نه. مور پلار دې د خدمت محتاج شول، پته لګي چې ته اوس خدمت د هغوی کوې او که نه. په تسبو خو دې ټول عمر وې مور پلار باندې ډېر مین یمه، مور پلار سره مې ډېره مینه ده. نن دې مور پلار محتاج دي، بوډاګان دي، ګورو چې ته د هغوی خدمت کوې او که نه کوې. عملي خبره کوه. نو همدارنګې د الله پاک توحید هم دی. الله یو دی، شریک نه لري. الله یو دی، شریک نه لري. وحده لا شریک له. دا عقیده نه ده، نه په دې باندې ته خلاصېږي. خلاصېږي به حاله چې یو طرف ته الله دی، بل طرف ته مخلوق دی، مقابله راغله. ښځې ته الله وی پرده وکدلې ورنه، ښځې ته الله وی پرده وکدلې ورځینه، ښځې ته الله وی پرده وکه د خاوند د رشته دارانو نه، ښځې ته الله وی پرده وکه د ترور زوینه، ښځې ته الله وی پرده وکه د تره زوینه. او یو طرف ته الله شه، الله وی پرده وکه پرده وکه پرده وکه. نومونه اخلي، سوره نور او سوره نساء کې را بشي. یو سړی نوم اخلي، فلانینا پرده وکه، فلانینا پرده وکه، فلانینا پرده وکه. بل طرف ته دا فلانه ولاړ دی، لیور ولاړ دی، هغه وایي چې ما نه پرده وکې زه خفه کېږم، ښه به ده پرې کومه. لیورځی وایي چې ولې دا ټوله دنیا کې زه درته بد ښکاره شوم، ما نه مخ پټوې، زه در سره ښه به ده پرې کومه. بل طرف ته ترور زوی وایي ولې زه درته کچه ښکارم، ما نه به مخ پټوې، تا والله چې تا سره ښه به ده پرې کړمه. تره زوی دغسې وایي، ترور زوی دغسې وایي، ماما زوی دغسې وایي. نو یو طرف ته الله وایي زه خفه کېږم پرده وکړه، بل طرف ته
مخلوق وی منگ نا پردہ کئی ولی منگ در تا خراب خکارو منگا خپکیگو. اوس خزل دو حالات دی. اوس پتہ لگی چی تا اللہ منے او کت مخلوق منے. اگا خزا ترجیح دے لور کی چیر جی دامی دا ترور زوی دے یارا دامی دا منگ وارلوی شویو. چی شے؟ منگ وارلوی شویو. نا دا نور دنیا خود طول بوداگان پیدا شوی دی. تاسو صرف وارلوی شوی ہے. منگ چه پیدا کیدو د مور نانو بالکل منگ دغه سي مشران و د څلوېښتو کالو څوک د اتیاو کالو. الله جل جلاله ته دا پته نه ده چې دا کم ځای لوی شوي. نو یو طرف ته الله فرمایي دا وکړه، بل طرف ته مخلوق وایي دا مه کوه. دې ځای کې د ایمان پته لګي. او داسې ځای کې چې ایمان ګډوډ شي ټول عمر دې تا په تسپو ویلي وي چې الله یو دی شریک نه لري. دې ځای کې دې ورسره تره زوی هم شریک، ترور زوی دې هم شریک، مما زوی دې هم شریک، لیور دې هم شریک، بلکې شرکت نه دې هم لږ اوچت که. شریک برابر ته وایي، دلته دې ته اوچت که. شرک نه دې هم لویه ګناه وکړه. دا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه خپلو مواعظو کې لیکلي. بعضې ناپویه وایي چې مړه بې پردګي څنګه شرک وي؟ دغسې شرک وي. یو طرف ته الله وایي پرده وکړه، بل طرف ته ترور زوی وایي پرده مه کوه. نو تا چې دواړه برابر وګڼل الله سره دې څوک برابر کو، نو دا شرک دی. او که الله نه دې اوچت که د هغه دې ومنله، د الله دې ونه منله، نو شرک نه دې هم زیاته ګناه وکړه. دې ګناه کې ټوله دنیا مبتلا ده. یوازې دا نه، زه مثال هسې د پردې دې دپاره ورکوم چې خلک پې پوهېږي ښه کني. نور هرې خبرې کې یو طرف ته خالق دی، بل طرف ته مخلوق دی. انسان په دې کې نیولی شوی. نو الله تینا پوښتنه کوي چې ولې تاسو سره توحید شته؟ قل ته ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا. یوه خبره خدا چې دا خود غیب خبر دی، مال به عذاب ملاویږي او که نه به ملاویږي، دا د غیبو خبره ده. که پته لګي؟ هېڅ پته نه لګي. دا خو الله ته پته ده. چاله به عذاب ملاویږي، چاله به نه ملاویږي، دا د غیبو خبره ده. نو الله فرمایي تاسو ته وحی راغلی ده. اتخذتم عند الله عهدا. نو تاسو له وحی راغلی ده. ته پیغمبرې، تا ته الله جواب را لېږلی دی، درته یې ویلي دي چې یره جي تاله به عذاب نه درکومه. یا پیغمبر ته وینا شوې ده چې یهودو ته ووایه چې دوی له به عذاب نه ورکوم. نه وحی خو نه ده راغلی. نو څه شی دي په الله دروغ ورتړی؟ یره موږ له به الله عذاب نه راکوي. څه معنا؟ مقصد دا دی چې الله باندې دروغ ورتړي چې الله فرمایلی دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا مقصد دی. قل اتخذتم عند الله عهدا. آیا تاسو توحید باندې عمل کړی دی؟ کم ځای کې چې مقابله راغلی دا د خالق او د مخلوق، تاسو مخلوق لاندې ګڼلی دی، خالق مو بره ګڼلی دی. د خالق خبره مو منلی دا چې اوس وایي چې عذاب به نه راکوي. یو سړی توحید منلی، شرک نه کوي، هیڅ لحاظ سره شرک نه کوي، ځان ساتي د شرک نه. هغه وایي چې زما یقین دی ماله به الله عذاب نه راکوي. نو دا خبره بده نه ده، ځکه چې توحید سره عقیدې سره تعلق لري، جنت و جهنم. نو الله فرمایي اتخذتم عند الله عهدا. آیا تاسو اغسطه دا اللہ سارا اللہ نا وعدہ لوز، یعنی تاسو توحید باندې عمل کړی دی. نو فلن یخلف الله عهده. نو بیا خو یقینی خبره ده چې الله د خپل عهد نه خلاف نه کوي. فلن یخلف الله عهده. دلته شرط پټ ذکر دی. ان اتخذتم عند الله عهدا نو فلن یخلف الله عهده. که تاسو الله سره څه وعده لیکلي وي اغستې مو وي نو بیا خو الله خلاف نه کوي. ابن عطیه وی چې نه داسې نه ده، هغه وی فلن یخلف الله عهده، دا جمله معترضه ده. قل اتخذتم عند الله عهدا.
ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. وی فلن یخلف الله عهده جمله معترضه ده چې دې سره تعلق ما قبل سره نشتا، ځان له و جمله ده، په دې مليان پوهیږي. بهرحال ام تقولون علی الله، ام یا پخپلا معنی ده تردد په استفهام کې سره د تعیین درستنه خبره، یا ام په معنی د بل سره ده ام منقطعه ورته وي. قول نرستو چې کله علی راشي دا قانون دی چې هغه افترا ته وي. نو الله فرمای ام تقولون علی الله، یا تاسو الله باندې افترا کوي، دروغ په تړه د څه شي ما د هغه خبرو لا تعلمون انه من الله، چې تاسو علم نه لرئ چې دا د الله د طرف نه دی. دا مفعول پټ دی، انه من الله پتا در تنشتا چې دا الله فرمایلی دی او کنا ځان نوای چې مونږ ته عذاب نه ملاويږي، مونږ د نیکانو اولاد یو. په ایمان وایا دا عقیده نن قوم کې شتا او کنهشتا، دا د يهودو عقیده د مسلمانو خپل کړي دا چې زمنګ پشان یو خوار فقیر مولا د پاره چې دا خلق د دې عقیده نه ځان جهنم نه ځان بچ کی. نو دې پسې کنځلي کوي، ودا پنځ پیره ده دا آیاتونه نه مني، دا قرآن نه مني، او چې کم ورته وي چې سترګې مصری دي په ورزا ما کچ جهنم تلاړ شي. وای دا ډېر خلک یره جی ډېرې خوږې خبرې کوي. الله جل جلاله مخکې یو قانون بیانوي، دې ځکه دوی وی چې موږ به جنت لزو، پاک خلق یو جی، انبیاء او اولاد یو، زمونږ نسب اعلی ده وغیرہ وغیرہ. اوس الله یو قانون بیانوي، ورته وی چې زما دا قانون ده، دې قانون کې چې ما لا هر څوک راغی هغه مانه ځان خلاصوله. بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا دا سے ندا لکه چې دا تاسو وایې یره جی منګ نه کہانیو، دا سے ندا یره جی منګه د لویو خلق اولاد یو. الله فرمایي بلا دا سے ندا من کسب سیئة، چا چې وکړه بدی یعنی شرک وکما سرا، دیجے کی سیئتن مراد بدی دا مخ کی ذکر کوم. واحاطت به خطیئته، اور آگیر کو دلرا دغی گناہ، یعنی دے مرش پام دے شرک باندے توبہ دے عقیدے نونیستا. فاولائک اصحاب النار، دغا خلق خاوندان دور دی، هم فیہا خالدون، دا با ہمیشہ جہنم کیوی. سوال نہ پیدا کیگی چھ نسب باند اخلاص شے، دا تتمدہ دا ما قبل دا پارا تخویف اخروی دے. او پا دے بل آیت کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بشارت تے، دے کے تخویف دے یرا ورکوی دا نافرمانو خلق دا پارا. آگا خلق چی آگوی اٹکل نظریہ جوڑا کردے دا یره جی منگ با جنت تزو، منگ دا نیکا، منگ دا رسول اولادیو، منگ دا عباس اولادیو، منگ دا فاطمه اولادیو، منگ دا حسن و دا حسین اولادیو وغیرہ وغیرہ. دا آگوی دا پارا زورنا دا یره ونا ورکی یو قانونی الہی سرا. بلا دا حرف ایجاب دے، لکه څرنګه چې نحو امیر کی چاویلی نعم، اجل، جیر، ان، دا ټول حروف دی د نعم پشانتا د ایجاب حروف دی. نو درنګ الله بلا هم دے، خو بلا کی یو خبره ده چې بلا خاص ته هغه ځای پورې چې مخکې نفی وی سره د استفهام، کدا سی نوی نو پدې کې ایجاب د هغه سیز وی چې مخکې نفی شوی وی. نو دلته هم نفی مع الاستفهام موجوده نه ده. نو لہذا مخکې دوی ویلی دي چې موږ له عذاب نه ملاویږي. نو پدې ځای کې اثبات ته د دې خبرې چې تاسو به د عذاب نه اډو وزینا. بلا دوی عذاب نفی کړي وانو ایجاب د عذاب شو.
قانون سے دے بلا چرے دا سے ندا من کسب سیئتن من عام دے دا سڑے اہل کتاب وی کدا غیر کتابی وی دا مسلمان وی کدا یہودی وی کدا نصرانی وی کدا مشرک وی کدا بل څوک وی دا خزوی او کدا نروی من عام دے ہر څوک چی وی من کسب سیئتن کسبا چاچے کسب وکړه د شرک کسبا دې زنه دا پته لګي دلیل دې په دې خبره باندې چې انسان کاسب دی خلق وی یره جی الله تقدیر کی لیکلی چې فلانه ګناه با فلانه سړی کوي نو بیا ولی منګه په ګناه باندې نیسی دا خو الله لیکلی دی ګر یرا تبلیغیان حضرات وی هر څه الله کوي یوازې تبلیغیان نه وی حق پرستا علما ټول وی څوکم چې قرآن نه خبر ده هغه وی هر څه کولو والا څوک ده نو بیا خلق اعتراض کوي چې هر څه کولو والا الله ده الله خوخوي کیږي او کدا الله نه خوخن کیږي نو بیا منګلا ولې عذاب را کوي په زنا باندې قتل باندې سود باندې وغیرہ وغیرہ دا خو الله لیکلی نو هر څه چې الله کوي نو بیا ولې منګلا سزا را کوي منګ ورته وایو چې ګوره دوه سيزونه دي یو کسب ده یو خلق ده خلق پیدا کولو توای کسب کار کولو توای خلق پیدا کولو توای انسان الله پیدا کړي لاس والا الله پیدا کړي ټوپک الله پیدا کړي چاقو چاڑ اللہ پیدا کرے دا قتل اللہ پیدا کرے دے زنا اللہ پیدا کرے دا سود اللہ پیدا کرے دے گناہونا اللہ پیدا کرے دی خو اللہ کوینا پدی خبر پوئے گی کسبگر چے دے دا سے مثال دے لکہ یو سڑے چے وور بلکی او بیا سڑی تاوئی چے لکہ دے وور لور نزدے نشے کنی سوزے اوس دا سړی د عقل مور کړی دی غوږونه مور کړي دي پویه مور کړی دا چې جی دا ور د سوځول کوي دی لور نږدې نشي دا به د وسوځي اوس د هغې باوجود دا سړی ور لا وردانګي نو دا ګناه د الله نه ده غوږونه یې نوی ورکړي عقل یې نوی ورکړی پوی کړی په دې باندې نوی نو بیا العیاذ بالله ګناه د بل چا وه خدای خو په هر څه باندې پوی کړی نو دا کسب نه الله ته منع کړی چې نه به کوي امتحان د پاره الله ګناهونه پیدا کړي نو تا نه امتحان اخلي ته منع کړی چې نه به کوي انسان همیشه نیولی کېږي په کسب باندې دوه قسمه ډلې تېرې شوي دي پخوا زمانو کې یوه ته قدریه وایي بل ته جبریه وایي جبریه هغه خلق دي چې هغه وایي انسان مجبور محض دی اچ وس د انسان نشتا بس الله چې څو ور باندې کوي دی کوي انسان دا سه دی لکه یوه آله زین استه کم خوای بوزي نو هغه زی هغه کوي لہذا د انسان په اختیار کې هیڅ شی نشتا د خود د بالکل مجبور ده کده زنا کوي نو ور باندې برنه کیږي کده قتل کوي نه دا برنه ور باندې کیږي کده سود کوي دا برنه ور باندې کیږي دی نه کوي لہذا دے گناہگار نہ دے دی تجبریہ ہوئی یو دی قدریہ دادا سے قوم دے چاغوی انسان بالکل قادر مطلق دے ہر سے اختیار دا سر دے مکمل دے با اختیار دے منگ وہی چھ اہل سنت والجماعت نہ منگ جبریہ یو نہ منگ قدریہ یو نہ منگ دا وہی چھ انسان مکمل خود مختار دے نہ منگ دا وہی چھ انسان مجبور دے مین دے د ډیرو خبرو اعمالو الله دل اختیار ور کړی دی چې ګناه کوي په خپل اختیار باندې کوي او ډیرو غټو سيزونو نه دی مجبور هم دی د اختیار نه لري د ځان نر جوړوي شي خزه ځان نر نشي جوړوي او که خزه دا ځان نر نشي جوړوي که نر د ځان خزه نشي جوړوي کني نن سبا خو خلقو ځانو شرمو قسمه جامع وکړي
ویختانو باندې چې شی وکړل ګیرو خریلو لای ناشنا ناشنا طریقې جوړې کړې غواړي خلک چې موږ د ځان نه خزي جوړي کو لره نه وښکارو چې را دا خو بیخي کله کله سړی چې لره نه چاته ګوري نو وی چې چرته خزر را روانه چې را نږدې شي پته ولګي سړی دی خو وسې نشته کنه کني په خوا به کې دې ځان نه خزه جوړه کړې وا او قوم کې ډېری خزي دی هغوی ځان نه سړي جوړول غواړي ویښته یې کټ کړي په هوګه باندې چادر چولې داسې بروان وي چې عقل به دې حیران شي نشي کولی نو انسان چې دی دا کاسب دی خالق نه دی نو بہرحال من کسب سیئتن نو دا دلیل دی چې انسان کاسب دی خالق نه دی قدرت د کسب الله انسان لا ورکړي پام دی باندې الله نسی من کسب سیئتن چا چې وک شرک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دلتا سیئتن کی اگ تحقیق دے خوامیانو دا پارا ضروری نہ دے نو مراد دیتے نا من کسب سیئتن چاچے وکو شرک و احاطت به خطیئتو او بیاد باندے دا خطا او دا شرک دیرا گیر کو دا پا اصل کے دیو وہم جواب کئی وہم دا دے چی کچری یو سڑے شرکو کی او بیاتے نا توبہ و باسی نو آیا دا شرک و بیام نا معاف کی گی اللہ فرمائی نا چی کلا دے توبت و باسی پا جوند باندی پریگ دی نو بے بدا معاف کی گی خو کچرے دے مرش پام دے عقیدہ باندے او دا دے عقیدے نا توبہ و نیستا او دا یقینی او چی یرا پیغمبر مدد کولیشی یرا مڑی را رسیدلیشی دا عقیدہ و چی یرا جی دے زین عبدالقادر جیلانی آواز اوری یرا اولیاء چی دی دا مدد تر رسیگی یرا جی قبرون والا جواندی دی او دا را رسی مدد تا او دا خبر واوری او دا وغیرہ وغیرہ دا عقیدہ دا چاواو پا دے باندے مرش نا اللہ فرمائی کم خلق چکلا دے گناہ دا سے راگیر کوچے دے مرشی پا کفر باندے احاطت بھی خطیئتہما ندادا پام دے عقیدہ باندے دے مرشی او توبہ و نباسی اللہ فرمائی اولائک اصحاب النار دغا خلق خواندان دور دی ہم فیہا خالدون دوی بپدی اور کے ہمیشوی مخ کے بشارت تے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون بشارت وی لیکی گی زیرلا مخ کے دینا مخ کے آیت کے کامل مشرک مرادو اگا سڑے چاگا کفر او شرکو کی نو دلتا کامل مومن مراد دے چیو سڑے کامل مومن وی او داغا عقیدہ بالکل عملاً ٹکوی اسے قولن خوار سڑے پاکی خبری گئی وہ خبر پا عمل کے لئے پتہ لگی نو دیجے کہ کامل مومن ذکر کئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات آگا کسان چی ایمان راوڑی او عملون کئی پا طریقہ دا پیغمبر باندی گورا اسلام کے نفس نیک عمل اللہ تقبول نہ دے دانا دے چا عمل نیک وی نو تبے کئی نا دیر شیزونا نیک تی خو نیشے کولے دیر کارونا نیک تی خو کولے نشے دا اللہ دا طرف نا چی آڈر نہیں ما بل ورس پا دے اگدہ خبرہ کردی دا رسول دا طرف نا آڈر نہیں پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک تے بخاری شریف کی دے غالباً پیغمبر علیہ السلام فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ہر حقا سڑے چاگا یو دا سے عملو کی چاگے باندے زمانگا ریکامنڈیشن نہیں زمانگا آڈر پی نہیں فہو رد نو دا عمل بمردودی اگر کا دیر پاک عمل ولی نہیں درودی پکے سلامی پکے او فلانے صورت وایا فلانے صورت وایا فلانے صورت وایا طول ورزے وایا خوچے کم عمل پیغمبر دستخط پہ نشتا رسول ندی ویلی چی داو کے فہو ردن نو ہاگا عمل چشے دے مردود دے نو دارنگی عامل الصالحات نا مراد ہاگا دے چی پیغمبر ویلی وی چی داو کے اسلام بندگی تا ہوئی بندگی غلامی تا ہوئی غلام دے تا ہوئی اللہ رسول سویلی دی آگا بکے نئی دی ویلی آگا بنکے امام علوسی رحمہ اللہ دلتا دو خبری کری زمنگا او دا
اهل ظواهر یا د اهل حدیثو اختلاف ته په دې خبره کې چې عمل د ایمان جز دی او کنه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې اعمال د ایمان جز نه دی، عمل سره ایمان تعلق نه لري. اگر چې دا نزاع لفظی دا زه پورا وایم نه، دې کی پورا خبره ضرورت هم نشته. کچره تحقیق دې مسله کې وکړې شي نو دا بالکل نزاع لفظی دا. الایمان یزید و ینقص ام لا یزید ولا ینقص، ایمان با زیاتیږي او کمیږي او کنا. نو پدې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې اعمال چې دي دا د ایمان جز نه دی، او د اهل الظواهر او د اهل حدیثو مسلک دا دی. د امام بخاری رحمه الله مسلکم دا دی چې الایمان یزید و ینقص، نو هغوی اعمال د ایمان جز گنی نو ځکه وایي چې یزید و ینقص. دیزه کې امام علوسی رحمت الله علیه چونکه حنفی دی هغه وایي چې ګورا آمنو باندې وعملوا الصالحات عطف شوه دی، او دا قانون دی چې عطف د جز په کل باندې نه کیږي، نو معلومیږي چې اعمال د ایمان حصہ کې نه دي داخل. دا یو قول دی. او بل خبره دا ذکر کړی دا د نکته خبره. بهرحال دا دومره اهمه خبره نه ده چې اعمال شامل دي او کنه دي. خبره دا او تحقیقی خبره دا چې ایمان د درو سيزونو نه جوړ دی. دا حقیقت ده. یو ده اقرار باللسان، جبه سره اقرار کول. دویم ده تصدیق بالجنان، یعنی زړه سره د الله پاک د پیغمبر راوړي دین تمام تصدیق کول. او دریم شی ده العمل بالارکان، لہذا عمل هم په ایمان کې داخل ده چې تکلا عمل پکې داخل کې نو بیا به ایمان زیاتیږي هم کمیږي به هم، او کچره ته عمل پکې داخل نه کې بیا به لا یزید ولا ینقص شي. اقا خبره بشي. بهرحال دا دومره اهمه خبره نه ده. عمل چینی یوازې ایمان کار بیان کوي. دویمه خبره امام علوسی دالی کلی دا چې په دې آیت کې کچره غور وکي نو بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته دې کې فاولئک فاویل دا، او والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه کې فان دا ویلي. هغه وی چې په دې کې دا نقطه ده چې دا جهنم تتل چي دي دا د شرک او د ګناهونو نتیجه ده. سړی شرکو کی گناهونو کی نو ځکه جهنم لذي، او دا جنت تتلو کی اولائک ویلې ده فاینه دا ویلي. په دې کې نقطه دا چې جنت تتلل چي دي دا په عملونو باندې نکیږي، دا د الله په فضل باندې کیږي. بس لفظي ترجمه ګوره دوباره. وقالو او دوی وای لن تمسنا هچره برون رسی منگتا نارور الا ایامن مگر یو څو ورځې معدودتن شمارل شوی. قل تورت وایا اتخذتم ایا اغست دا تاسو عند الله دا الله نام عهدا وعدا فلن يخلف الله نو بیا خو هیڅ چره خلاف نکوي الله عهده د وعده خپلنا. ام تقولون بلکې جوړوي تاسو، یعنی وعده خم نه دا غسته عقیده خم نه دا جوړه بیا څه شي دي. نو ام تقولون بلکې جوړوي تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو په علم نه لره. ځان نه خبره تړي الله پسې. قانون دا ده بلا چره داس نه دا لکه تاسو وای من کسبا سیئتن چا چې وکړه څه بدی یعنی شرک و احاطت به اور راگیر کو دلرا خطیئته گناہ دد ترمرگ پور یعنی توبه ته ونه استا. نو فاولائک نو دغه کسان اصحاب النار اور والا دی هم فیها خالدون دوی په هغه کې همیشه وي. والذین او هغه کسان
آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات وعمل وک په طریقه د پیغمبر اولئک نو دغه کسان اصحاب الجنت جنت والا دی هم فیها خالدون دوی بپاغی کے ہمیشہ وی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پا آخر کی دا یو اعلان واورے رمضان المبارک کے بعد زمانگا درس قرآن انشاءاللہ جاری وی خو وقت باورتا بدلو نو سبا چون کی دا جمعش پدا جمعرات تے نو سبا با زمان چوٹی خود جمعه پا ورز با انشاءاللہ درس کو نو که د جمعه په ورځ روجه وا نو درس به مازدیګر نه پس کو او که روجه نه وا درس به ماښام نه پس کو. مقصد می دا دی چې روجه کله هم شروع شوه نو زمونږ ستاسو درس به مازدیګر مانځه نه پس وي. مازدیګر مونځ به ورته لږ مخکې کوو یو څو منټه نو مازدیګر نه پس به درس کوو انشاءالله. ماښام نه 15-20 منټه مخکې به چوټي کوو چې خلک خپلو خپلو ځایونو ته رسي. دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا. یا اللہ سمرہ کسان چی راغلی دی رب استا کورتا او دا استا کتاب تناستی رب دا خپل کتاب دا مخی دا دوی ہر قسم گناہونا معاف کا. یا اللہ استا دا خپل لوی کتاب دا برکتا استا دا لوی نمونو قدرتونو لبرکتا دا دوی خلق دنیا و آخرت دوارا سم کا. یا اللہ کورونو کی ورطا برکتونا واچوا. یا اللہ چی سوکم ستا کتاب تا ستا کور کی ناستی ربا اولاد کی والا برکت واچوا. یا اللہ بچی نیکا ملکا پروردگار عالمہ چی دا نیٹ پسترگے کمزے پوری چوک واوری و گوری الہ العالمینہ چی څومره دعاګانې رسول الله غوښتي دي د امت د پاره په ټولو کې برخه وکړه. یا الله کورونو مالونو کې برکت واچوا. یا الله کورونو کې کومو زنانو خویندو میندو چې ورته غوږ نیولی دی یا الله زړه حاجتونه شرعي پوره کا. یا الله چې دا څومره خلق من یادو پروردگار دنیا و آخرت خیسته کا. یا الله ستا د لوی کلام په خاطر یې گناهونه معاف کا. یا الله ستا لوی نمونو په خاطر یې الہ العالمین دا ہر قسم امراضو او دا فتنو نہ وساتا. یا اللہ اولاد کے برکت واچوا. یا اللہ اولاد نیک ملکا. یا اللہ مال کے برکت واچوا. یا اللہ مڑی و بخا. یا اللہ جوندے تے خیر کا. یا اللہ مرزونو نہ وساتا. یا اللہ کورونو کی د بچیو پویا و عمل نصیب کا. یا اللہ دو ټولو تا قرآن زدکا. یا اللہ دا ټولو تا قرآن علم نصیب کا. یا اللہ دا ټول د گناہونو نو منکا. یا الہ العالمین چی څومره زمنګ دا کله او دا قوم دے رب د قرآن علماء پکی جوړ کا. اولاد نکمل علماء کا. یا الہ العالمین چی چا لاس پورته کړی دی او څه حاجت زړه کې نیولې دی حاجات شرعیه پورا کا. یا الله موږ سره ډېرو خلقو ډېر احسانات تی موږ چا سره ښېګړه نشو کوی. یا الله ته د هغې بدلې ورکا. یا اللہ ټول محسنینو ته د احساناتو بدلې ورکا. یا اللہ یو په زره یو په لکه ولا بدلې ورکا. یا اللہ رمضان میاش په ښه عباداتو په ښو اعمالو په موږ ټولو وباسا. الہ العالمین زموږ د ټولو ملګرو د اورېدونکو پروردگار عالمه که موږ سره جوړ دي که نه دي جوړ د معافی ذریعه ولا وګرځوه. یا اللہ دا ټول رمضان د ټولو مسلمانانو د پاره د ګناهونو د معافی ذریعه وګرځوه. یا اللہ د نیک عمل کېدو ذریعه وګرځوه. یا اللہ د دروغونه د منع کېدو ذریعه وګرځوه. یا اللہ د شرابونو او د تماشونه د منع کولو ذریعه وګرځوه. یا اللہ څوک چې زمونږ هر نمونه خدمت کوي ته دنیا و آخرت خیسته کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة